راځي چې د طاقت خزانه پائے پخې کو خپې. دا د بکری خپې د ورکوټي څاروي دي، هسې خو د غټ څاروي خپې ډېره مزه کوي. زما خو ډېرې خوښي، خو دا ګرانې ډېرې نه دي که نه. دا په 800 روپو باندې 4 رالی کېدای شي دلته ګرانې ستاسو ځکه ارسانې او ته نوې او ډفرنټ ریسپي در کوم. ریسپي اسان هم دلته یو پیاز او غټ پیاز چوپ شوی او اوږه او ادرک پیسټ دا مې په دې کې واچوله چې دا داسې 2 منټه سره شو. ډېر مې نه دي سره کړي، تاسو ته ښکاري ولې چې دا بیا ښکلې حل کېږي په دې پایو سره به ښکلې مزدار دي. کې بیا ما 2 ټماټرو او د شین مرچکې پیسټ واچولو، سور مرچکې نیم چمچ او د کټوۍ مساله 1 چمچ او ګرمه مساله 1 چمچ یا نیمه چمچ ور واچوئ. او ثابت مسالې لکه ثابته دنیا شوه، زیره شوه، دارچینی شوه، دا تاسو خپل مرضی سره ور واچئ چې کومې درسره یي. ښه دلته 3 منټه دا مساله سره شوه. چې 3 منټه سره شوه اوس به دې کې بیا مونږه خپې اچو. نو دا ریسپي چې دا ډېره ډفرنټ ده. یو بله ریسپي تاسو له ما درکړې به که نه، لکه د غټو خپو عام شته زما په دې پروفایل کې. او ځنه خلک مسالې خوښوي، ځنه دا د یخنۍ په شانتې خوښوي، بیخي یخنۍ په شانتې جوړې کړي. زما هغه نه خوښه، زموږ د ټول کور والا مونږ یې داسې پخې کړو. مسالې زیاتې کمې دا تاسو په خپل حساب اچوئ، دا د هر انسان خپل حساب دی. زه تاسو ته اخر کې ښیم چې د دې دا چې کومه شوروا خوروا ده دا زه څنګه ټینګوم. هغه تاسو ته چې کله راشي دغه ته ښیم. ښه دا مالګه رانه هېره شي، پته نشته ولې دا نن سبا رانه مالګه هېرېږي. ګورې ګران ټماټر دی هېرېږي رانه مالګه، پکار دی چې رانه ټماټر هېر شوی یا رانه هېرېږي نه که نه. نو دلته چې دا مالګه مې پکې واچولو ښه مې سرې کړي. دلته مې هم دا 3 منټه سرې کړي. نو اوس به دې کې موږ اوبه واچو. اوبه به له ما ګرمې کړي، ګرمې اوبه زه اکثر چې کوم مساله جوړه کړم زه کې اکثر ګرمې اوبه اچوم. خپل مقدار سره واچوئ، خو لږ زیاتې واچوئ ځکه چې دا زر نه نرمېږي. دا اوس هغه شی نه دي چې زر به پاسته شو په هور به په د خټې په کټوۍ کې کېښود داسې زر به شي نه نرم شي مخکې. ښه نو ګورې دا دونه اوبه مې پې وکړې او ټکن مې پې بند کړو. دلته والا ما تقریبا 1 غنټه پریشر ورکړی و، خو دا وه چې د ګیس بربادي مې پې نه کوله چې تیز ګیس مې ولاندې پرېښود. اخر کې نه چې کله کوکر چې سیټي روانه کړه ما ولاندې ګیس لو کو. زه اکثر داسې کوم ولې چې ګڼې سلنډر خو به رانه ټول ختم کړي، بس په نري ګیس بیا دا لګی سیټي. نو 1 غنټه یې واغسته. ښه اوس وګورئ دلته چې کوکر مې خلاص کړو. اوس به دې کې مونږه 2 چمچې کارن فلور، تاسو پکې 3 اچولی شئ که سم ټینګ غواړئ. 2 چمچې ډکې وي، ښه ډکې. کارن فلور مې هلکو اوبو کې او رامادې کې واچو. دا کارن فلور چې دی که نه دا څه د نقصان شی نه دی. او دې سره دا سالن ښکلی راټینګ شو. 1 چمچه پکې تور مرچکې واچوئ، 1 اچوئ که 2 پکې اچوئ، یا ستاسو مرضي ده څونه تریخ خوړی شئ. او که نه پکې اچوئ ما پکې اچوئ، د چا خوښ د چا نه خوښ. خو دې سره د دې مزه ډېره زبردسته شي. بس دلته داسې چې 1-2-3 جوشه واخلي، بس ګیس مې مړ کړو. ولې چې کارن فلور پکې پوخ شو. وګورئ مزېداره غونته کې شوروا خوروا تیار شو. دا تنوري نان چې ورسره یي اخ. نو نور څه وایي، ځنه خلک پکې روټۍ ماته کړي او زموږ کور والا هم پکې ځنه ماتوي او ځنه پکې نه ماتوي. خو ډېر مزېدار او اسانه ریسپي ده. ضرور